تیرو رسولو او بیا د جمعې مبارک اکم اهم عبادت چې د جمعې مبارک مونځ او د جمعې مبارک خطبه ده د هغې توفیق یې راکړه. الله رب العالمین دې همیشه د نیکو اعمالو توفیق راکړي، د بدو اعمال نه الله رب العالمین موږ محفوظ وساتي. او بیا تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زموږ جومات ته د بار مېلمانه راغلي دي، جماعت راغلی دی، دوی ځان سره خپل برکات راوړي دي، ځکه دا د الله مېلمانه دي، د الله کور ته راغلي دي. الله په دوی ډېر لوی احسان کړی دی، ځکه خپل کور کې دوی اوسئ، پاک ځای کې اوسئ، په پاک ځای کې دوی خبرې کوي، په پاک ځای کې دوی خوراک کوي، په پاک ځای کې دوی څښاک کوي، په پاک ځای کې دوی چې دی د دوی عمر تېرېږي. الله رب العالمین دې د دغې تبلیغ والا په عمر کې برکت واچوي، او الله رب العالمین دې دوی دا زندګي چې دا کوم په تبلیغ کې لګوي الله دې دا کوم قبول کړي. اصل شی د قبولیت دی چې الله رب العالمین ورته قبولیت ورکړي، چې یو ځل انسان قبول شي بیا د هغه نه الله رب العالمین ډېر کار اخلي د دین په وجه. الله محتاج نه دی، موږ ته الله ته محتاج یو، چې محتاج یو د احتیاجي کار نه وکړو. د احتیاجي کار دا دی چې د دین کار وکړو. دا بس الله رب العالمین خوښ شی دی چې د الله رب العالمین د دین کار په صحیح طریقې سره موږ وکړو او الله یې قبول کړي. او زما ستا بلکې د ټول مسلمانانو مقصد یو شی دی، د الله بخښنه، مغفرت او د الله نه جنت غوښتل او پناه د عذاب نه غوښتل او د دوزخ نه. که تبلیغ والا دي، که علما دي، که طلبا دي، که مجاهدین دي، که نیک خلک دي، د هغوی دغه یو مقصد دی، بس الله رضا کول، د دوزخ نه پناه غوښتل او جنت د الله نه غوښتل. نو الله رب العالمین دې په دوی عمرونو کې برکت واچوي چې دا دومره لوی محنت یې وکړو، خپل کور یې پرېښوده، ښځه او بچي یې پرېښودل، خپل کارونه یې پرېښودل. نن سبا څومره خلک بیزي دي په کارونو کې او په یو شي کې، څومره ګراني ده، او بیا دوی هر څه پرېښودل او د الله د دین د اشاعت لپاره د هغه پنجاب نه کوم ځای ته راغلل، دلته راغلل. الله رب العالمین دې دوی دا راتګ دا خپل دربار کې قبول او منظور وفرمایي. نو خبره مې د دې کوم چې الله رب العالمین موږ ته توفیق بیا راکړ د څه شي؟ د عبادت، د جمعې مبارک عبادت، د جمعې مبارک مونځ، د جمعې مبارک خطبه. الله رب العالمین دې دا قبول کړي. بیا دې الله رب العالمین دا کومه موضوع چې ده نازکه موضوع ده، الله رب العالمین دې په دې باندې د ښه وینا توفیق مال راکړي، داسې وینا توفیق مال راکړي چې ما لپاره اون سبب د نجات وګرځېږي، تاسو لپاره اون سبب د نجات وګرځېږي. کورونو کې چې څومره زنانه دي الله رب العالمین دې هغې ته اون سبب د نجات وګرځوي. او بیا دې الله رب العالمین دا څومره نارینه دلته جومات کې دي، کورونو کې زنانه دي، الله اول ته ناست دی، بیا د پوهې، بیا د سمج، بیا د غوږ ایښودو، بیا د عمل کولو توفیق موږ ټول ته نصیب وفرمایي. دا کوم حدیث مبارک چې ما ولوسته د نبي علیه الصلاة والسلام د مسند احمد بن حنبل دریم جلد صفحه 407 باندې دا حدیث مبارک موجود دی. نبی علیه الصلاة والسلام د انسان د خوشبختۍ یو درې علامې ښودلې دي. کوم انسان خوشبخته دی، نیکبخته دی، درې علامې دي. حدیث مبارک کې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل، حضرت نافع ابن عبد الحارث دا حدیث دی، هغه وایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل من سعادة المسلم، د مسلمان د نیکبختۍ درې علامې دي. یو المسکن الواسع، کور یې چې فراخ وي، خپل کور وي، کور یې فراخ وي. الله رب العالمین دې د چا چې کورونه نشته خپل کورونه نصیب کړي او واسع کور دې نصیب کړي، لوی کور دې نصیب کړي، واسع کور دې نصیب کړي، حلال طریقې سره، عافیت سره. یو والجار الصالح، دویم نیکبختي د انسان دا دی چې ګاونډیان یې صالح وي، نیک عمله ګاونډیان وي.
نیک عمله ګاونډیان الله دې زموږ ګاونډیان کوم نیک عمله او صالح او پنځوخته گزار وګرځوي. دریم والمرکب الهنی، هغه مرکب چې هغه څه شي وي هغه هنی وي، خوشبواره سورلي خوشبواره. نو پخوا سورلی چې وي هغه اسونو اوښانو خرې وي کچرې وي داسې څه. نن سبا موټرې دي. موټر دا حاجت د انسان حاجت دی. بعضې نه مستی وي او بعضې چې دی حاجت اصلي وي. نو دا موټر چې دی دا حاجت اصلي کې راځي. نو ما تاسو ته مخکې یو خبره کړې وه که یو سړي سره موټر وي ښه ښکلی موټر دی خو صاحب نصاب نه دی، دونه پیسې ورسره نشته چې نصاب ته رسېدلي، دې کس ته زکات هم ورکولی شي، دا کس زکات هم اخیستی شي. ځکه دا موټر چې دی حاجت اصلي دی، دا کور چې دی حاجت اصلي دی، بعض ځایونه حاجت اصلي وي. خیر نبی علیه الصلاة والسلام د نیکبختۍ درې څیزونه وښودل. یو لوی کور، بل ګاونډي چې نیک وي، او دریم چې مرکب وي یعنې سورلي وي. دا درې څیزونه چې چا سره وي دا خوش نصیبه دی. نو الله رب العالمین دی مونږ هم خوش نصیبه وګرځوي. لومړنی شی چې نبی علیه الصلاة والسلام وښوده هغې څه وښوده؟ لوی کور. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی په جلد کې دا حدیث موجود دی. اکثر چې اودس به وکړو اودس نه وروسته به سوي اللهم اغفر لي، اے الله ما وبخي، اللهم اغفر لي ذنبي، رب العالمین زما ګناهونه وبخي، ووسع لي في داري، او زما کور چې دی فراخه کړي، ووسع لي في داري زما کور چې دی هغه فراخه کړي، وبارک لي فی رزقي او زما رزق کې برکت واچوي. نو لومړنۍ خبره چې نبی علیه الصلاة والسلام کوي پس د اودس نه د چارادام نه د وضو نه هغه څه وایي؟ اللهم اغفر لي ذنبي، رب العالمین زما ګناه وبخښه، زما مغفرت نصیب کړي. دویم څه وایي؟ ووسع لي فی داري زما کور چې دی فراخه کړي، فراخ کشاده او فراخ کړي. دریم څه وایي؟ وبارک لي فی رزقي برکت واچوي زما په رزق کې. یو ورې زیادت دی یو برکت دی. زیادت نفع نه رسوي، برکت نفع رسوي. نن سبا خلک چې دي سرکاري لکه نوکري عمر ته دي او درې څلور کاره نور هم ورسره کوي پرایویټ، او بیا چې دې تپوس وکړي ګزاره نه کېږي. اصل خبره ده برکت پکې نشته. یو کار وکړه یو کار خو صحیح وکړه د خدای او د رسول موافق. ته ګوره چې خدای پاک پکې برکت اچوي او که نه چې یو ځل برکت پکې راغی بس بیا غم یې مه کوه. مال کم برکت زیات دا انسان کامیاب دی، مال زیات برکت چې پکې وي دا انسان ناکام او نامراد دی. دلته راغی لومړنۍ خبره څه شی شوه د نبي صلی الله علیه وسلم چې کور واسع وي او فراخه وي او خوشحاله وي. مفتی شفیع صاحب هغه یو ځای کې لیکلي، تقی عثماني صاحب هغه اکثر رانقل کوي، د کراچۍ لوی عالم دی. مفتی شفیع صاحب خو تمام پاکستان مفتی و. مفتی شفیع صاحب لیکلي چې خلک پیسې ګټي، بلا پیسې ورسوي او خپل کور نه اخلي، په کرایه اوسېږي، خپل کور نه اخلي او په کرایه اوسېږي. دا ټیک خبره نه ده، بلکې چې پیسې در سره وي لومړني ضرورت دا دی چې کور واخله. ښکلي کور والا، ښه ځای کې والا، فراخه کور والا، دا ستا د ضروریاتو نه دی. لکه څنګه چې اوبه، روټۍ دا د ضروریاتو نه دی، جامې، پیزار دا د ضروریات نه دی. دغه شانې دا کور چې دی دا د ضروریاتو نه دی. دې ته به اهمیت ورکړې، کوشش وکړې. او نور بعضې څیزونه پکې فضولیات دي، نو هغه فضولیات څیزونه هغه وپرېږدئ. مثال په طور باندې زموږ د پېښور کې بعضې کورونه داسې دي ما ته ملګرو
د هغې هغه کوم ډیکوریشن چې دی هغه چینج کوي تر دې پورې چې دا شیشې چې لګېدلې دي کال چې پوره شي هغه هم لرې کوي نورې شیشې لګوي دا څومره کارپېټونه او قالینونه همدارنګې فرنیچر او دا چې دي کال پس دا بدلوي نو دا اوس فضولیات دي د دې به حساب کتاب کېږي دا فضولیات دي خو کور ولې د فضولیاتو نه نه دی دا د ضرورياتو نه دی د انسان چې انسان به څه شی کوي انسان چې دی هغه لکه فضولیات نه به ځان ساتي او ضروريات به پوره کوي او ضروريات دپاره تګ به کوي مزل به کوي او ضروريات چې انسان برابروي په دې کې الله رب العالمین برکت هم اچوي ثواب هم ورکول کوي برکت هم پکې اچوي ثواب هم ورکول کوي نو دې دعا کې کوم راغی چې اللهم اغفر لي ذنبي خدای زما ګناه بخي ووسع لي في داري کور زما فراخه کړي وبارك لي في رزقي خدای برکت واچوي زما رزق کې نبی علیه الصلاۃ والسلام څومره دعاګانې چې وګورئ ابو داود شریف وګوره ترمذی شریف وګوره کتاب الدعوات په احادیثو کې مستقل کتابونه پکې مستقل کتاب الدعوات دی د دعاګانو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام پر نور دعاګانې کړې دي پای کې اکثر د برکت خبر راغلی د کثرت خبر نه راغلی د برکت خبر اصلي شي هغه څه شي هغه برکت دی کثرت نه دی څنګه اصل خبره ده چې برکت راشي نو کثرت په خپل راځي برکت اصلي شي او که برکت پکې وي نو کثرت هیڅ فایده نه ورکوي انسان ته هیڅ مفتی شفیع صاحب یو ځای کې واقعه ذکر کړې د اشرف علي تانوي صاحب نه اشرف علي تانوي صاحب ډېر لوی عالم تېر شوی او مبارک عالم تېر شوی الله د هغه زندګۍ کې برکت اچولی دی الله رب العالمین یې زمونږ په ژوند کې هم برکت واچوي زندګي کې چې برکت راشي د زندګي برکت سره چې د دین کار پکې زیات وکړي دا ستا ژوند کې برکت دی نو الله یې زمونږ په زندګۍ کې برکت واچوي اشرف علي تانوي صاحب یو ځای کې واقعه ذکر کړی مفتی شفیع صاحب را نقل کړی دی اشرف علي تانوي صاحب وایي یو سړی و ډېر زیات مالدار و کثرت د مالو ډېر زیات مالدار و تر دې پورې چې چوکیداران یې وو تر دې پورې چې خزانه وه او هغې ته به تاله لګېدلې وه هغې ته مستقل خپل څوکیدار و او داسې تالې ورته لګولې وې داسې تالې چې د دننه نه کولاوېدې د بار نه به کولاوېدې داسې تالې او چې یو ځل به تاله شوه نو بیا به هغه کولاوېده نه تر څو چې هغه چابي او هغه څه نه لکه نن سبا هم داسې تالې شته چې هغه نه کولاوېدې تر څو چې تا ګوته یې کړي خیر یو داسې ده که نه ده اکثر مالداره د شپې وړه خوب نه ورځي دوی به ګولۍ خامخا اچي د نشې ګولۍ به اچي او هغه د نشې ګولۍ بیا یو وخته پورې اثر کوي بیا د هغې نه وروستو د هغه نشې ګولۍ هغه هم اثر بیا پرېږدي هغه هم کیسه ختمه کړي او بل اړخ ته انسان د دین کار کوي عالم دی هغه طالب دی حافظ دی قاري دی تبلیغي دی نو چې دا کارونه هغه کوي د دین کار کوي هغه چې څنګه د ماسخوتن لمونځ وکړي هشته چاره ادا وکړي او بس سنت طریقې سره قبلې ته مخ کړي اللهم باسمک اموت واحیا وایي او چې ویده شي نو څه ټیم بیا پاسي حقه خپل ټیم باندې باسي تهجدو ټیم نه پاسي نه ګولۍ واچي نه ښکلې ودی شاه منصور کې موږ طالبان نو هغه وخت کې غله پیدا شو هر یو سړی ټوپک یا تمانچې سره به د خپل کور څوکۍ دی دواړو اکثرو کې به کسان راتلل دواړو اکثرو کې زنانه او نارینه تلل او سره پوڼۍ به هم وي پوڼۍ به یې ولګولې ورځن نه به که چا دې خو هغه به یې وویشته هر څه به یې والاړل او زموږ جومات ته واړول دیوال نیز داسې نو هغه کسان ناتي طالبانو تاسو داسې بېغمه وډې موږ یې بس تاسو څوکۍ کوئ که
او نور زمونه بس یوسي د ډنډې یو دوه پکې ما دا به یوسي نو سار دا کسان دا شروع کو چې د ډنډې پکې هم انتظام وکړو د ډنډې پکې هغې د انتظام وکړو نو انتظام یې څه یو غټ زنځیر یې دوه او غټ تاله هغه به هلته ورسره تاله کو زنځیر به هغې سره وایي دا پکې درنه یې ونیسي پکې مونږ یې زموږ یاره ته په خدای یقین وکړه میاشت نیمه دغه مسله وه د میاشت نیمه چې موږ له کومه خوب راغلی و دا په نورو میاشتو کې موږ له نه راغلی ښه ارامه سره موده کېږو او هغوی یو میاشت چا خوب نه و کړی بس هغه چې راغلي او دلته راغلي نو اصل خبره دا ده چې برکت پس یو شي کې راشي برکت نو کثرت فایده نه ورکوي برکت فایده ورکوي کثرت دا فایده نه ورکوي څه شي برکت فایده ورکوي دویم نبي علیه الصلاة والسلام دې حدیث مبارک کې وفرمایي چې ګاونډي نیک او صالح ګاونډي دا د الله ډېر لوی نعمت دی د ګاونډي باره کې نبي علیه الصلاة والسلام احادیثو کې ډېر لوی ارشادات کړي دي خو موږ ولې د ګاونډي حق نن نه ادا کوو زموږ اکثر ګاونډیان خط کړي ګاونډي سره سوي دا په جنګ دي داسې ګاونډیان هم موږ لیدلي دي چې په کلونو خبرې نه کړي په کلونو خبرې نه کوي تا دیوال دلته و ما دیوال هلته و بس په کلونو خبرې نه کوي زړه کې خندان بغض عداوت کینه دشمني دا یو کې ساتلي ګاونډي دپاره سره دې چې نبي علیه الصلاة والسلام په آخري وخت کې وایي چې د ګاونډیانو خیال وساتئ غواړي یو ځل صحابو ته نبي علیه الصلاة والسلام وفرمایل چې د ګاونډیانو دومره تاکید چې بېلوي ما ته وکړ دومره تاکید وایي زه ویرېدم هسې نه چې د ګاونډیانو په میراث کې ما سره د ګاونډي سره حق پیدا نه شي په میراث کې زه دونه ویرېدم او نن ګاونډي څه کوي نو هېڅ وسې چې نه وي ځای جارو کړي او د ګاونډي مخې ته یې واچي یوازې د کور ګاونډي نه د دوکان ګاونډي دوکان سره متصل دی دا د یو بل ګاونډي دی یوازې دوکان نه په ګاډي کې ناست دی په یو سوټ باندې ناست دی 3 کسان ناست دي دا د یو بل څه شی دی ګاونډیان دي د یو په بل باندې څه شی دی حق دی د یو په بل باندې دا حق دی نن سبا موږ څومره د ګاونډي څه کوو خپې وو څومره موږ سره دی چې یو وخت داسې کومو یو عالم تیر شوی دی یو لوی بزرګ ابو حمزه رحمه الله دا ډېر لوی عالم تیر شوی دی تقي عثماني صاحب لیکلي دي چې دی یو ځای کې اوسېده ناګهانه ډېر ښکلی کور و قرضداره شو انسان کله قرضداره کېږي مشکلات راځي نو بس مشوره یې وکړه چا سره نو هغه ورته حضرت دا کور خرڅ کړه فلانکي ځای کې به کور والي په ارزانه به والي او دا نور پیسې چې دي هغه چا له ورکړي قرضدار ته به ورکړي ځکه قرضدار چې دي هغه ورته وایي خامخا زما پیسې راکړه نو چې کله کور هغه سره خبره وکړه پیسې ترې واخېستې 3-4 ورځې مهلت یې واخېسته چې زه کور درته خالي کومه ګاونډیان خبر شو چې ابو حمزه صاحب چېرته ځي هغوی دغه شان چل دی ګاونډیان کېناستل حجره کې ټول راغونډ شو ویې لکه څونه قرض دی وایي دونه قرض دی چندې وکړه عکس ته لاړه او قرضدار له پیسې ورکړې واپس راغی درته وایي جي وایي ستا قرض موږ ختم کړ ته به زموږ نه نه ځې ستا د وجې نه زموږ بچي دینداره شو زموږ ښځې دینداره شوې موږ نیکان شو ته نن زموږ نه ځې ته به زموږ نه نه ځې ته خو ډېر لوی سړی ته به زموږ نه د قرضو د وجې نه ځې نو هغه یې پرېنښو ګاونډي خو ګاونډي نونه حق دی یو بزرګ دی هغه کور خرڅوه نو چې کور یې خرڅوه کور یې مثال په طور لسونو په خرڅوه یې په 15 چورتې په 15 ولې خرڅوې وایي زما دا بل ګاونډي چې دی دا زما نه ډېر نیک دی نو زه دا ګاونډي په تا خرڅوم یوازې کور نه خرڅوم ګاونډي در باندې خرڅوم نو چې ما تا په ګاونډ کې داسې وخت تېر کړو ما تا په ګاونډ کې داسې وخت تېر کړو نو هله بیا کار کېږي او که نه داسې وي لکه څنګه چې مونږ به کوو نو بیا ګورې دا مه وایه چې الله رب العالمین به راباندې څه وکړي رحم وکړي او کرم به وکړي د رحم او کرم خو هله راځي چې د الله او د الله د رسول خبره ته ومني هله بیا کار کېږي دریم نبي علیه الصلاة والسلام دې حدیث مبارک کې وفرمایل والمرکب الحمیم مرکب
سورلی خوشبوار سورلی دا چې دی دا د خوش قسمتۍ نه دی خوش قسمتۍ نه دی مرکب الحنی دا د خوش قسمتۍ نه دی حدیث مبارک کې راځي چې د چا کور وي فراخه او د چا سورلی وي او څو ښکلي ګاونډ کې اوسېږي دا خوش قسمته دی دا څه شی دا خوش قسمته دی بیا حدیث کې دا هم راغلی دی چې د چا ښه بیبي وي ښکلي بیبي د ده بیبي خو پېژنې که نه ښه ده چې هغه نیکعملي چې ستا په زندګۍ کې هغه نیکعملي راولي دینداره وي دین پیدا کوي بعضې کس داسې وي پرون زه یو ځای ته بیان نه تلم د ماسخوتن زما پسې ګاډي دلته راوسته